سامعینو حضراتو چې کلم د شمسی کال ستمبر میاشت راشي نو پاکستان کې اکثر علما په اولنې جمعه باندې یو اهم موضوع باندې د خیالاتو اظهار کوي او هغه په دې بنیاد باندې چې 7 ستمبر 1974 کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې یو قرارداد منظور شوی و چې هغه قرارداد دا منظور شوی و چې قادیانیان، احمدیان، مرزایان دا د دایرې د اسلام نه خارج دي. دا یو قرارداد پیش شوی و چې دغه تحریک ختم نبوت آغاز د تاریخ پرانا کې 1953 کې علماء کرامو دا یو تحریک شروع کو چې د پاکستان په سرزمین باندې او پاک و هند کې د داسې عقیده او د داسې خبیث نظریه خلق اوسیږي چې هغوی دا سوچ او فکر او عقیده ده چې مرزا احمد قادیانی دا د حضور مبارک نه بعد دا یو بل نبی دی. د نبوت دعوه یې کړې وه، داغه پیروکار پیدا شول. علماو دا خبره ضرور وګڼله چې هغه وخت کې چې کله د نبوت دعوه وکړه مرزا قادیانی، هغه وخت کې چند افرادو خو چې کله دا خبره اوږده شوه او پیروکار یې زیات شول، علماء کرامو یو تحریک شروع کو په 1953 کې او بیا د هغې په نتیجه باندې 7 ستمبر 1974 کې په اسمبلی نه پاکستان کې یو قرارداد منظور شو او هغه قرارداد کې دا خبره وشوه تقریبا 18 ورځې علماء کرامو اگر چې دا خبره قوم اسمبلی ته ډېر د مخکې نه وړاندې شوې وه په 30 جون 1974 کې وړاندې شوې وه، خو لیکن د ډېر بحث مباحثې نه بعد چې د هغې نه وړاندې علماء کرامو جیلونه مو خوړل، علماء کرامو باندې د 500 اډرونه مو وختل، علماء کرامو هر قسمه تکلیفات برداشت کړل، خو لیکن په دغې باندې نه د جیل د سزا په صورت کې هغوی شاته شول او چا د سمجھوتې ته تیار شول، نه د 500 د اډر اورېدو په صورت کې په دغې عقیده باندې د ختم نبوت په عقیده باندې چا ته سمجھوتې ته تیار شول، هر قسمه هلې ځلې روکاوټونه هر قسمه څه پیدا شول. خو علماء کرامو دا یو موقف و چې څوک د حضور اکرم خاتم النبیین والرسول امام الانبیاء، امام توقا، امام النقا حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم مبارک نه بعد څوک په خپله باندې د نبوت دعوه وکړي او یا چا د نبوت دعوه وکړه او هغه سره دا خبره تسلیم کړه، نو علماو دا اقرار و فتوا و د قرآن و د حدیث پرنا کې چې دا انسان دایرې د اسلام نه خارج دی او دا داسې کافر دی چې څوک په کفر کې شک وکړي هغه هم کافر دی. دا یو د قرآن او د حدیث فیصله او فتوا وه، په دې باندې علماء کرامو سزاګانې او تکلیفات هغه یو ځان له موضوع ده، خو غرض دا چې علماء کرامو چې کله بیل پیش کو په جون کې 1974 کې اسمبلی ته، چې علماء کرامو ورته دا وویل چې مونږ سزاګانې مو خوړې، مونږ جیلونه مو خوړل او مونږ بیا هم په دغې مسلې باندې به هر قسمه قربانۍ ته تیار یو،
زمونږ مدعا لږه واورئ زمونږ خبره لږه واورئ چې کله بیا قادیانیان رالل او لاهوریانو ګروپونه رالل او قسمه قسم بحث مباحثې وشوې نو هغې بحث مباحثو په نتیجه کې د جون میاشتم تیره شوه د جولای میاشتم تیره شوه او تر دې پورې چې بیا ستمبر رالو نو د ستمبر په اخر کې د ستمبر په اول کې بیا دا خبره منظوره شوه چې واقعي چې کم اهل سنت والجماعت حق عقیده ده چې د حضور مبارک نه بعد بل نه نبی راتلی شي نه نبی راغلی دی او د حضور مبارک په زمانې نه واخله تر نن مازدیګره پورې او د نن مازدیګر نه واخله تر قیامته پورې څوک چې د حضور مبارک نه بعد د نبوت دعوه وکړي او یا چا وکړه او د هغې څوک پیروکار دی دا موقف پیش شو چې دا انسانان او داسې د عقیدې نظریې والا خلک دا د دایرې د اسلام نه خارج دي او دا یې په اقلیت کې راوستل نو کلم چې د ستمبر میاشت راشي او په بله ورځ باندې 7 ستمبر دی او د علماء کرامو هغه خوشحاله ورځ را روانه ده چې کله علماء کرام په 74 کې کامیاب شول او دا پلیت او خبیث خلک د دایرې د اسلام نه بهر کړل هغه خلک چې یهودیان دي هغه خلک چې عیسایان دي هغه خلک چې هندوان دي هغه خلک چې بدمت والا دي هغه خلک چې مجوسیان دي هغه په صفا الفاظو کې کافران دي صفا الفاظو کې دایرې د اسلام نه خارج دي هغه دشمن ډیر زیات بد وي چې په خپله جامه کې تاله نقصان درکوي درله او قادیانیان او احمدیان او مرزایان د هغه خلکو چې کومو خلکو په دین اسلام په جامه کې اسلام له او دین مبارک له نقصان ورکولو خو الحمدلله علماء کرامو جیت راوستو تر نن ورځې پورې په عدالتونو کې او د پاکستان په آئین کې دا خبره صفا سوتره لیکلی شوې ده چې قادیانیان دا د دین اسلام نه خارج دي د دې سره د دین اسلام لرې پورې څه تعلق نشته که هغوی هر قسمه حربې استعمال کړي یاد ساتئ قادیانیان دا کافران دي او کافران دي او چې څوک د دې حمایتیان دي او یا دې د څوک سپورټیان دي سپورټ یې کوي او د دوی په شا باندې څوک ولاړ دي او دوی ته شف وایي هغه خلک هم د دایرې د اسلام نه بهر دي او دا خبره زه ځکه خبره عرض کول غواړم د دې منبر نه به الحمدلله څنګه مشرانو موږ ته یو درس پرېښودی طریقه راته پرېښودې ده چې د دې منبر نه به مسلمان کافران کوئ نه چې فلانکی کافر او ډینګلی کافر او چې څوک دا نه مني دا کافر او څوک دا نه مني دا کافر موږ ته خپلو مشرانو دا درس راکړی چې د منبر رسول نه به فتوی د کفر نه لګوئ ځکه چې دا شته مسلمانان اسلام نه دي وښکل پکار بلکې اسلام ته خلق را دننه کول پکار دي خو یاد ساتئ که چېرې زه دا خبره نن کومه چې قادیاني کافر دی که چېرې دا خبره ما منبر رسول نه ونه کړه او ما پکې شف وکړو او ما د هغوی په هکله باندې دو رای سوچ و فکر لراوسته یاد ساتئ بیا د ما په ایمان کې شک راځي بیا د ما په اسلام کې شک راځي یاد ساتئ دا د ختم نبوت مسله دا څه داسې مسله نه ده چې هغه بعضې علماو په منځ کې اختلاف دی چې بعضې علما وایي چې سنتو نه بعد دعا شته او سنتو نه بعد دعا نشته یا د جنازې نه بعد دعا شته او د جنازې نه بعد دعا نشته یا په مانځه کې رفع الیدین شته او مانځه کې رفع الیدین نشته یا امین په تیزه باندې ویل پکار دي یا نه دي پکار یا ساتئ د ختم نبوت مسله دا د دغې نوعیت مسله نه ده چې څوک وایي چې که چا سنتو نه بعد دعا وکړه ټیک ده او څوک وایي چې نه ده ټیک دا یو فرعي مسله ده په دې کې د علماء کرامو اختلاف ضرور کیدی شي چې څوک یې منیم کافر ورته نشي ویلی که څوک یې نه منیم کافر ورته نشي ویلی بعضې مسایل هغه وي چې د هغې اختلاف گنجایش لري هغې کې د علماء کرامو په خپلو علومو په تناظر کې هغه اختلاف رای قایمولی شي یاد ساتئ د ختم نبوت مسله دا د سنتو نه بعد د دعا د اختلاف په شان نه ده د امین بالجهر په شان نه ده دا د رفع الیدین د کولو د نه کولو په شان نه ده بلکې چې کم مسائل مختلف فیه مسائل دي هغې کې څه ناڅه گنجایش ده خو یاد ساتئ د ختم نبوت
مسله دا داسې مسله ده چې دا ختم نبوت منون کوي د دایرې نه دی خوا دا مسلمان دی د دایرې نه ور بهر چې دا کافر دی دا داسې مسله نه ده چې په دې کې څوک سمجھوته وکړي یا په دې مسله کې څوک دو رائے اختیارات ولا ورکی یا په دې کې د دلایلو ته انسان غوږ کېږدي. یاد ساتئ علماء کرامو دا مسله هم لیکلې ده چې که یو کس راغی او د عالم دین نه یې پوښتنه وکړه او وی چې د حضور مبارک نه بعد د بل نبی راتلی شي او که نشي راتلی یو کس دعوه کړې ده هغه دا خبره کوي علما فرمایي چې دا قسم د اسلام د دایرې نه بهر کیږي چې چا صرف د مسلې پوښتنه وکړه چې د حضور مبارک نه بعد بل نبی راتلی شي او که نه ځکه چې که چېرې دا سوال یې وکړو نو گویا د په ذهن کې د حضور مبارک نه راتلو نه بعد بل یو د نبی تصور کې سوچ کې په فکر کې د راتلو څه امکانات غوندې ښکاري د حضور مبارک په ختم نبوت باندې ته لږ ډېر شکوک و شبهات غوندې ښکاري دا انسان هم د دایرې د اسلام نه بهر کېږي چې څوک یې د مسلې پوښتنه وکړي دومره اټکل او اخیري فیصله دا ده چې د حضور مبارک نه بعد نه د حضور مبارک په زمانه کې څوک نبی راغلی دی نه راتلی شي او نه څوک دعوه کولی شي او که چا کړی دی د هغې مثال نه یو عرض کول غواړم لږ وروستو خو غرض دا تر قیامت د مازدیګره پورې اسمان ټوکړې ټوکړې کېدی شي دا ځمکه ممکن ده چې اسمان ته لاړه شي اسمان ممکن ده چې لاندې راکوشي دې کې امکانات شته چې د اسمان لاندې شي ځمکه بره شي دې کې امکانات شته چې اسمان ټوکړې ټوکړې شي خو په دې کې ذره شک و شبه نشته چې د حضور مبارک نه بعد بل نبی راغلی دی او د حضور مبارک نه بعد نه بل نبی تر قیامت مازدیګره پورې څوک راتلی شي ځکه چې د حضور مبارک په ذات او په نبوت باندې دا د نبوت دروازه بنده شوې ده د حضور مبارک نه بعد بل نبی نشته دی. غرض مده حاضرینو بعض څیزونه لږه سیریس اخیستل پکار دي بعض څیزونو ته لږه اهم نگاه باندې کتل پکار دي چې مونږ وګورو په سوشل میډیا باندې مختلف قسمه فیسبوک پیجونه جوړ شوي دي په سوشل میډیا باندې مختلف قسمه اکاونټونه جوړ شوي دي چې د مونږ ستاسو نوجوانانو نسل ته دا خبره ډیره ایزی پیش کیږي ځکه چا ومنله او که چا ونه منله که چا ومنله او که چا ونه منله چونکې زمونږ نوجوانانو نوی کول چې دی دا د دین نه ډېر زیات لرې پاتې دی لګیا دی لرې لرې پاتې کیږي نو په اسانه باندې زمونږ ځوانان ښکار کیدی شي په دې مسله کې چې کیدی شي بعض علما وایي چې په تیز امین وایا بعض علما وایي چې پټ امین وایا بعض علما وایي چې سنتو نه بعد دعا کوه بعض علما وایي چې د فرضو نه بعد دعا کوه دا مسله کې هم علماو اختلاف دی او په ختم نبوت مسله کې هم خلکو اختلاف نو بس څوک وایي چې شته او څوک وایي چې نشته دی دا تصور لګیا دی سوشل میډیا باندې کوشش کیږي او مونږ ځوانان ګمراه کېدل غواړي یاد ساتئ دا خپلو بچو ته دا درس ورکئ خپلو بچو په وینې په قطره قطره کې دا خبره کېنوئ چې د حضور مبارک نه بعد نه بل نبی راغلی دی نه به راشي او که چا د نبوت دعوه وکړه او یا څوک د نبوت دعویدار پسې قدم په قدم روان شو یاد ساتئ هغه ایک عرب ځلې کلمه طیبه ووایي دا انسان بیام د دایرې د اسلام نه خارج دی دا جهنمی دی او د ده په کفر کې چې څوک شک وکړي هغه انسان چې دا هم کافر دی یاد ساتئ په دې باندې سمجھوته نه ده پکار او دا خبره زه ځکه عرض کول غواړم چې په دې مسله باندې مونږ ته حضور مبارک دا درس پرېښودی دی په دې مسله باندې مونږ ته اصحاب کرامو دا درس پرېښودی دی چې دا مسلې د سمجھوتې مسله نه ده دا مسله څه عامه اختلافي مسله نه ده د دې مسلې نوعیت څه جدا غوندې دی د دې مسلې حقیقت جدا دی د دې مسلې نوعیت جدا دی او زه به ته دا خبره په دې بنیاد باندې وکم صرف تاسو مالا د یو خبرې جواب راکئ او فیصله په تاسو باندې حضور مبارک ارشاد فرمائی لو کان بعد نبی لکان عمر حضور مبارک د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پشان کے فرمائی دا جملہ لگا په غور باندې واورئ
حضور مبارک فرمایي چې کچره ما نه بعد څوک نبی راتلې او د ما نه بعد څوک نبی جوړېدی شوی نو عمر فاروق به بیا نبی وای. نو څه مطلب شو؟ یعنی د ما نه بعد د هغو مرتبو خاوندان چې چاته صدیق اکبر وایي، چې چاته عمر فاروق وایي، چاته د سخا او د حیا غر عثمان غنی وایي، چاته د علم کان حضرت علی شیر خدا وایي، هغوی هم د سره د لوړو مرتبو نه هغوی چېرته سوچ هم نه دی کړی چې د نبي نه بعد موږ به د نبوت دعوه وکړو. او حضور مبارک فرمایي که د ما نه بعد څوک نبي وای نو عمر فاروق به نبي وای. مطلب دا چې عمر فاروق سره د دې نه چې د نبوت او د نبي بعضې صفات پکې موجود دي هغه هم د نبوت دعوه نه کوي، نو بیا به په 1800 کې مرزا قادیانی پلید په بیا به راوچتیږي او ځان ته به د نبي نسبتونه کوي. یا ساتئ چې عمر فاروق د نبوت دعوې نه کوي، ابو بکر صدیق د نبوت دعوې نه کوي، عثمان غنی د نبوت دعوې نه کوي، حضرت علی شیر خدا د نبوت دعوې نه کوي. نو بیا د هغوی په شان یو انسان ما ته وښایې چې د هغې په شان دي وي یا د هغې نه اوچته مرتبه یې وي، هغه به بیا سباله د نبوت دعوې کوي. هغه عمر فاروق چې کله د ایمان راوړو، حضرت سیدنا جبریل علیه السلام عرض کوي یا رسول الله نن په اسمانونو کې ټولې فرشتې خوشحاله دي، یا رسول الله صحابه کرامو ته ووایه چې تاسو هم خوشحاله شئ او ای محبوب کریم تم خوشحاله شه، ځکه چې نن عمر فاروق ایمان راوړی دی. چې د چا د ایمان په راوړو باندې اسمان کې فرشتې جشنونه کوي، د چا په ایمان باندې رب ذوالجلال حکم کوي چې بندگانو تاسو هم خوشحاله شئ. هغه عمر فاروق تصورم چرته نه راغلی چې ما بارک نبی پاک فرمایلی هم دي چې که ما نه بعد نبی وای نو عمر فاروق به نبی وای. دا حدیث هم ورته پته وه، هغې باوجود هم عمر فاروق تصورم نه کوي. پته دا لګي چې حق فیصله دا ده، اصحابه کرامو فیصله دا ده چې د حضور مبارک نه بعد نه بل نبی څوک راغلی دی نه به څوک راځي، او چې چا داسې دعوې کړي یا یې پیروکار دي هغه خلک د دایرې د اسلام نه خارج دي. غرض مې دا په یو موقع باندې حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم حضرت سیدنا علی شیر خدا ته ارشاد فرمای. یو غزوه کې حضور مبارک حضرت علی شیر خدا مدینه منوره کې پرېښودو چې ته مزه ته زنانو ته ایثار شه. په مدینه منوره باندې څوک حمله ونه کړي، زنانه به بیا څوک محفوظ ساتي، ماشومانان هم پاتې دي. تاسو دلته ایثار شئ، مونږ صحابه به لاړ شو جهاد ته. حضرت علی شیر خدا ډېر زیات خفه شو او عرض کوي یا رسول الله شیر خدا تا ښځو او ماشومانو سره پرېښودو، شیر خدا هغه تا ماشومانو ښځو سره پرېښودو، تاسو په جهاد باندې روان شوئ. حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو، حضرت علی شیر خدا دا فرمایي چې انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی. اے حضرت علی شیر خدا آیا ته خوشحالیږې نه؟ ته خو داسې شوې لکه څنګه موسی علیه السلام کوهی تور له لاړو او کوهی تور کې ورته تورات میلاوېدو، نو ځان په نائب څوک جوړ کو؟ ځان نائب هارون علیه السلام جوړ کو. او موسی علیه السلام کوهی تور ته لاړو، موسی علیه السلام کوهی تور ته لاړو، هارون علیه السلام په قوم کې پرېښودو. زم داسې کوم چې زه روان یم جهاد لا او ته د هارون علیه السلام په شان دی خپل قوم دپاره ایثار شه. آیا دې مرتبې ته خوشحالیږې نه؟ او بیا ورته حضور فرمایي چې ته د موسی علیه السلام په شان دی، خو خبره دا واوره هارون علیه السلام په شان دی، خو خبره دا واوره چې د ما نه بعد بل نبی څوک راتلونکی نشته دی. مرتبه
او مقام او منصب مدرلا د هارون علیہ السلام په مثل باندې درکا خو یاد ساته دغه منصب سره لازمی دا نه ده چې هارون علیہ السلام نبی او گویا تبم نبی وي نه مرتبه مقام عظمت او شان دا د حضرت علی شیر خدا د قرآن او حدیث نه پوښتنه وکا خو هغه باوجود هم حضرت علی شیر خدا په تصور کې هم چرته نی راغلی چې د حضور مبارک نه بعد بچرتا زه د نبوت اعلان وکم غرض مدا حاضرینو چې هر کله خلفای راشدین چې زه به کمې کمې مرتبه طرف ته اشاره کوم او اصحاب کرام مبارکان چې د هغوی عظمتونه قرآن ذکر کړي دي د اولئک هم المؤمنون حقا ایوارډ ورته ملاو شوی د رضی الله عنهم ورضوا عنهم مرتبه ورته ملاو شوې ده هغې پاکو اصحاب کرام هم چېرته تصور نه راغلی چې موږ به د نبوت چېرته دعوه کوو او بیا په 1800 کې به مرزا قادیانی خبیث به راوچتیږي او هغه به بیا دا وایي چې زه د حضور مبارک نه بعد یو بل نبی یم مختلف معناګانې به د تعبیرات پې کول زه امتی نبی یم زه ذلی نبی یم زه مستقل نبی یم ځان له تفصیل دی پکې خو یاد ساتئ چې دغې پاکو هستیانو هم چې دی ته اشارات هم دا شوي او علامه مناوي رحمت الله علیه د دغې حدیث مبارک لاندې لیکي چې حضرت عمر فاروق بارکې حضور مبارک ولي فرمایل چې کچر ما نه بعد څوک نبی وای عمر فاروق به نبی وای ابو بکر صدیق ولي ونه خودو علماء علامه مناوی سے فرمائی چې وجه دادا چې حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سباز رائے داسې وي چې هغه د قرآن کریم د احکاماتو د آیاتونو سره موافق جوړې شوي وي دومره صلاحیتونه وپکې چې سب آیات کې ول نازل نو اول ابو عمر فاروق عرض کو یا رسول الله کده پردی حکم نازل شي ډیره مذهب وکي الله پاک آیات نازل کو د پردې د پاره داس موافقات راغلي دي زکه حضور مبارک فرمایل چې ما نه بعد کچره نبی وای نو عمر فاروق به نبی وای نو عمر فاروق هم نبی نه دی نو بیا روی زمین باندې څوک داسې راتلی شي چې د حضور مبارک نه بعد دین کې کمواله پروت یو دی ورته پوره کی غرض مدا چې یاد ساتئ چې کم قرارداد په 7 ستمبر 1974 کې کم پیش شوی دی دا حق قراردادو په دې باندې پاکستان ان شاء الله قائم او دائم او آباد بوي او کوم علماء کرامو پکې کردار ادا کړو بغیر د بغض او د عناد او فرقاوریت او تعصب نه چې د هر فرقې علماء کرامو پکې کردار ادا کړو د ټولو علماء کرامو په قبرونو باندې د هزارها د رحمت بارانونه نازل شي چې کوم خلکو کوم علماء کرامو چې د هر فرقې سره تعلق ساتي او د ختم نبوت لپاره قربانیان ورکړي دي هزارها او لاکو سلامونه د هغوی په قبرونو او په مرقدونو مبارکو باندې غرض مدا حاضرینو چې ما عرض داو سوشل میډیا روانه ده لګیا د جنگ کیږي او زموږ استادو نوجوانانو ته یو دا مسله پیش کولی شي چې دا مسله د ختم نبوت والا عامه مسله ده خو یاد ساتئ دا خبره هم چې کومو بعضې پارټیانو کې اورېدو سره تعلق ساتي او یا حقیقت ته دا خبره چې کم خلکو کم سیاسی پارټیانې د قایدیانیانو یا د هغې د ملګرو سپورټ کوي یا ساتي د داسې خلکو په ایمان کې مشک دی او که څوک قایدیانی وي او په اهم عهده او په منصب باندې چا فایز کړی وي د چا د وجې نه راغلی وي یا بعضې اوقات وزراو کې او اهم سیټونو باندې قادیانیان څوک راولي د هغې سپورټ کوي قادیانی خدای کافر خو داسې انسان هم دایرې د اسلام نه خارج دی ځکه چې اسلام په داسې معاملاتو کې څوک گنجائش اسلام نه ورکوي نو علماء کرام په دې باندې سمجھوته کوي ډېرې خبرې د سمجھوتې وي خو دا خبرو کې سمجھوته نه ده پکار او آخر کې اگر چې خبرې زیاتې دي
2-3 منټه به زه ستاسو نن زیات اخلم د دې دپاره چې خلکو قربانیانې د وینو ورکړي دي مونږ به یو 2-3 منټو قرباني به وله ورکړو حضور مبارک حدیث مبارک دی حضور مبارک فرمایي چې یو ښکلی کور دی او سړي ځان دپاره جوړ کو او دغه ښکلي کور نه خلک ګیر چاپېرې تاویږي په ډیزاین باندې هم ښکلی دی او په حسن او آرایش باندې هم ښکلی دی خو د دغې کور په یو ګوټ کې یوه خښته نه ده لګېدلې دا خلک تاویږي او خلک کمنټس دا ورکوي چې کور خو ډېر زیات ښکلی دی خو کاش دا یو خښته هم پکې ولګي نو دا کور به کمپلیټ شي دا کور به پوره شي او حسن و جمال به کمال ته ورسیږي حضور مبارک سے ارشاد فرمائی حضور مبارک فرمائی چې فانا اللبنتو دغه خخت دا زیم دا ښکلی بیلډینګ دا نبوت دی او دا اخیری خخت دا زیم او حضور مبارک ارشاد فرمایلو او دا پیغام ورکو چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او امت ته دا پیغام ورکو چې دا خخت زیمه او زه خاتم النبیین یم او د ما نه بعد بل نبی نه راغلی دی او نه به راشي حضور مبارک پیغام دا ورکړو چې د ما نه بعد بل نبی نشته او دغه نبوت چې کوم بیلډینګ دی دا په آخري خښته باندې کمپلیټ شو او هغه زه یم زه هغه خښته یم چې د نبوت په هغې باندې سر ته ورسېدو تمام ته ورسېدو او د دې نه بعد د نورو خښتو ضرورت څوک راولي دا په دین اسلام کې هغه زیادت دی چې په قرآن باندې زیادت دی په حدیث باندې زیادت دی او قرآن کریم کې یو حرف زیاتول حدیث مبارکو کې یو حرف زیاتول د عقایدو په مسایلو کې دا انسان د دایرې د اسلام نه خارج دی او اختتام به صرف په دې حدیث مبارک باندې وکم او زه به دا ووایم چې کچرې د ختم نبوت په موضوع باندې کم عالم دین ژبه کولاو کی او خوله کولاو کی وینا کوي تقریر او خطاب کوي او د حبیب بن زید رضی الله تعالی عنه چې اولنی شهید د ختم نبوت ته د هغه یاد ونشي نو شاید چې هغې وینو سره بېوفایۍ اظهار دی په مختصرو الفاظو کې عرض کول غواړم او دا اخري خبره ده او ټول حاضرین په توجه باندې واورئ محدثینو ګڼ شمېر محدثینو دا حدیث مبارک ذکر کړی دی حضور مبارک په زمانه کې اسود په نوم باندې اسود وایي تور ته یو تور و زړه نم تور و د مخ نم تور او په نامه باندې م یو تور و هغه د نبوت دعوه وکړه یو دویم نمبر کس و هغه نامه و مسیلمه کذاب چې بیا وروستو په کذاب نبی پاک مبارک مهر ولګولو نبی پاک مبارک ته خط راولېږلو مسیلمه دو دعوې پیش کړې زمونږ ستاسو حبیب ته خط رالیږي ورته وایي چې یو خبره دا ده چې ته د خپلې علاقې نبي شه دا را سره منې او زه به د خپلې علاقې نبي شم بعضې علماو دا خبرې لیکلی چې یو خبره دا هم وه چې ورته ویې چې ته په ژوند باندې د خلکو نبي شه تا د مرګ نه بعد بیا زه نبي وم دو خبرې دي کومه چې منې اتفاق را سره وکړه حضور مبارک چې کله دا خط پړاو کو حضور مبارک د هغه په جواب کې یو خط ولیکلو او ورته ویل حضور مبارک ورته ولیکل چې ته مسیلمه کذاب یې ته دروغجن نبی یې د دروغجنو دعوه ده کړې ده ته کذاب یې یو کاذب وي یو کذاب وي کاذب دروغجن او کذاب رشي د دروغو بوجه یعنی ته همیشه دروغجن یې لوی دروغجن یې دروغجنو سردار یې چې کله دا خط یې ولیکلو اختصار باندې عرض کومه خو دا خبره در سره په زړه باندې ولیکئ
او معذرت سره دا 1 منټ دعا اخلم. حضور مبارک چې کله خط ولیکلو نو حضور مبارک اصحابه کرامو ته سوچ کولو چې دا خط په چا باندې ولېږم. مسیلمه ته، بادشاه ته، د دغه دروغجن ظالم جابر له چې څوک خط وړي د دغه دویمه معنی دا ده چې دلته خط پړاو کی نو دا چا چې خط وړي دا صحابي به شهید کوي. واضحه ده. حضور مبارک په دې دوران کې داسې کتل او فرمایله چې دا خط به مسیلمه کذاب لا څوک یوسي. په دې دوران کې حبیب بن زید دا یو صحابیو او مدینه منوره کې به د تاریخ پر رڼا کې علماء کرام لیکي چې د به کجوري په ټوکری کې په سر باندې نیولې وې، کجوري به خرڅولې. چې کله دغه صحابي دا خبره واورېده چې دا دروغجن له به دا خط څوک یوسي، گویا خط هغه ته لیکلی شوی دی او دا خط سند د شهادتو. په دې دوران کې علما د تاریخ لیکي چې حبیب رضی الله تعالی عنہ په دې وخت کې کوچون کې کجوري خرڅولې، کجوره په خوله کې وه او نیمه یې خوړلې وه او نیمه یې لا خوله کې پاتې وه. چې په دې دوران کې حضور فرمایي دا خط به څوک یوسي؟ حبیب بن زید سمدستی جواب وکړو یا رسول الله دا خط به زه یوسم. نو کجوره چون کې چا په خوله کې څه خوراک پروتي چې خبره کوي نو د خولې نه راغورځېږي. نو چې کله دا خبره کوله یا رسول الله دا خط به زه یوسم، په دې دوران کې د کجورې پوټکي او بعضې د خولې نه لاړې په صحابي باندې را پرېوتې. صحابي ورته عرض وکړو چې لږ دا څیز به د خوړلی وی، هغه نه بعد به دې ویلي وی چې دا به زه یوسم. صحابي رسول ورته عرض کوي چې دا زر وینا مه ځکه وکړه، دا خولې نه مه لاړې او کجوره ځکه را پرېوته. ما وی چې هسې نه چې زه کجوره خورم او دغې وړونکي اعلان بل څوک ونه کړي. زر تر زره مه ځکه اعلان وکړو چې دا سعادت ما ته را نصیب شي. صحابي رسول روان شو. اختصار سره عرض کوم مسیلمة الکذاب چې چا د نبوت دعوه کړې وه د هغه په دربار کې پیش شو. عرض کوي اے مسیلمه ما د خپل نبی خط راوړی. دربار لګېدلی، غیر چاپېرې درباریان ولاړ دي، خبیثان ورته ولاړ دي او خبیث ورته ځکه وایم چې داسې خلکو ته قرآن خبیث ویلی، نجس ورته قرآن ویلی دی. حضور مبارک تعلیماتو داسې خلکو ته پلید ویلی دي. غرض دا مسیلمة الکذاب په وړاندې چې کله خط کولاو کړی شو او د مسیلمة الکذاب ته حضور مبارک خط واورولی شو او حضور مبارک پیغام دا ورکړو چې دا نبوت څه بادشاهي نه ده چې په خپله علاقه یې ته کوه او په خپله علاقه بې زه کومه. زه د الله نبی یم او ته دروغجنې او ته دومره دروغجنې چې دا ټول ذرات د کائناتو په دې باندې ګواه دي چې ته دروغجنې. چې کله دا خبرې په خط کې واورېدلی شوې نو ډېر زیات غوسه شو او حبیب بن زید ته مسیلمة الکذاب وایي چې ته څه وایې؟ یو جمله ورته دا ویلې وه چې ته څوک او کم ځای نه راغلی. حبیب بن زید ورته دا جمله وفرمایله چې ای بادشاه ای مسیلمه ما د مخ نم نه پېژنې چې زه غلام محمد مصطفی علیه السلام یم. مونږ خو د حضور مبارک غلامان د مخې نه پېژندلی کېږي. هغوی نه خلک پوښتنه نه کوي چې ته څوک او د کم ځای نه راغلی. غلامان مصطفی علیه السلام چې څوک هم وویني بغیر د اډرس ویلو نه هغه ته پته لګي چې دا د محمد مصطفی علیه السلام غلامان دي. ورته ویې فرمایل چې زه د حضور مبارک غلام راغلی یم. چې ته د محمد باره کې څه عقیده ساتې؟ حبیب بن زید ورته فرمایي چې زه د خپل نبی باره کې دا ساتل غواړم چې زما نبی خاتم النبیین دی. چې ما باره کې څه عقیده لرې؟ ورته وایي چې انا اصم ولا اسمع. بادشاه زه ستا دا خبره نه اورم، زه کوڼ یم نه اورم. بیا ورته وایي چې محمد باره کې څه وایې؟ چې محمد چې دا د الله رسول دی. چې ما باره کې څه وایې؟ زه کوڼ یم نه اورم. بیا ورته وایي چې محمد باره کې څه وایې؟ او ورته چې د الله رسول دی. چې ما باره کې څه وایې؟
زه کوڼ یم نه اورم. چې کم کس ورسره ولاړو یو لاس یې ترېنه ووالو او ټوکړې ټوکړې کو لاس په ځمکه باندې ډپېږي. بیا ورته وایي چې حبیب محمد باره کې څه وایې؟ چې محمد باره کې هم دا وایم چې الله رسول دی او تا خبره زه نه اورم. بل لاس یې وله ووالو او د بدن نه یې وله جدا کړو، دواړه لاسونه یې په ځمکه باندې ټوپونه وهي. بیا ورته وایي چې حبیب محمد باره کې څه وایې؟ ورته وایي چې محمد د الله رسول دی. چې ما باره کې څه وایې؟ زه نه اورم. یو خپه یې وله بله وواله، بله خپه وله وواله، اخر کې تر دې پورې چې په مرۍ باندې وله توره کېښوده چې اوس خو ووایه چې زه څوک یم، زه نه اورم. ما اولم ویلي چې زه نه اورم او زه اوس هم وایم چې زه نه اورم. او که ما نه د محمد مصطفی علیه السلام پوښتنه کوي نو محمد مصطفی علیه السلام دا د الله نبی او د الله رسول دی. او بیا یې چې کله سر تر د تن نه جدا کړو حضور مبارک ته مدینه منوره کې پته ولګېده چې د ما دوست و زما حبیب چې نامه یې حبیب ده هغه جام شهادت نوش کو. او حضور مبارک اصحابه کرامو ته فرمایل چې اصحابه کرامو کم حبیب بن زید ما لګلو ختم نبوت په مقابله کې ما لګلو او تاسو گواه اوسئ چې حبیب بن زید ته خدای پاک اته واړه دروازې د جنت کولاو کړي او حبیب بن زید اتو واړو د جنت په دروازو کې ورته استقبال کیږي لګیا دی. حبیب بن زید جام شهادت نوش کو چې کله ام عماره مور له جواب راغی او ورته ویل شو چې ام عماره خپل نامه نصیب وا د ستا زوی شهید شو. هغې ورته یو جمله وویله او جمله د اورېدو قابله ده. ام عماره مور بیبي وایي چې ای صحابه کرامو ما د سینې پیز هم دې دپاره ورکړي وو چې د په ناموس رسالت باندې قربان شي. ما خو پی هم دې دپاره ورکړي وو، ما خو بچی هم د دې دپاره وو چې د حضور مبارک په ناموس باندې قربان شي. یاد ساتئ دا چې کومه خبره زه عرض کول غواړم چې موږ منبر نه الحمدلله تر نن ورځې پورې په کمې فرقې پسې د ګمراه یا د کفر یا د شرک فتوا الحمدلله د دې منبر نه چاته نه ده ویله شوې. خو که نن په منبر باندې زه ناست قادیاني ته کافر وایم دا ځکه وایم که ما ورته ونه ویل بیا د ما په ایمان کې فرق راځي. او دا عقیده دا نظریه مونږ ته قرآن پرېښودې، مونږ ته احادیث مبارکو پرېښودې او مونږ ته شهید اول ناموس رسالت حبیب بن زید پرېښودې ده چې هر قسمه حالات راشي لاس بم کټ کېږي، خپه بم کټ کېږي، سر به د تن هم جدا کېږي. خو په دې باندې به چا سره سمجوته نه کوئ چې د حضور مبارک نه بعد بل څوک نبي راتلی شي یا د هغه په اقتدا کې څوک د عقیده لرلی شي. حاضرینو په 7 ستمبر باندې په هر کال باندې او په دې کال باندې بیا هم دا عقیدت اظهار به کېږي پاکستان کې چې په دې ورځ باندې کچرې په 14 اگست 1947 باندې پاکستان آزاد شو مونږ جشن مناوو نو دا هم زمونږ دپاره د جشن نه کمه خبره نه ده چې په 7 ستمبر 1974 کې په اسمبلی کې دا قرارداد پیش شوی دی چې قادیانی دا کافر دی او دایره اسلام نه خارج دی او دا د نورو اقلیتونو په شان دی یو اقلیت والا فرقه ده. الحمدلله مونږ دا عقیده ده دا نظریه ده او دا یاد ساتئ چې په دې کې نه شکوک شته نه شبهات شته او دا په زړه کې دا جمله کېنوئ چې د حضور مبارک نه بعد زما او د ستا د نبي نه بعد د امام الانبیا نه بعد د امام خاتم الرسول نه بعد د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک نه بعد نه څوک نبی راغلی دی نه به راشي او نه تر قیامت مازدیګره پورې څوک راتلی شي ځکه چې د حضور مبارک په سر باندې د خاتم الرسول او خاتم الانبیا تاج په سر شوی دی. دغه تاج کې ورسره بل څوک شریک نشته. الله کریم خالق کائنات زموږ ستاسو صحیح عقاید اسلامی نصیب فرمایي. او څومره باطل عقاید دي او اسلام او مسلمان ته پکې نقصان دی الله کریم د موږ ستاسو او موږ ستاسو نسل در نسل د داسې عقایدو نه حفظ و امان کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. رب كريما من بخاتم النبيين او په ختم نبوت باندې د عقیده نور هم مضبوط او فرمایي
رب کریم سمرا عقاید اسلامی صحیحه دي الله کریم دې مونږ نصیب کی او مونږ د الله کریم په عمده دغه عقایدو باندې مرګ د شهادت را نصیب فرمای. رب کریم د دغه ختم نبوت تحریک چې څومره مجاهدین تیر شوي کوم خلکو دا تحریک پاس کړي کوم علماء کرام او عوام الناس په معیت کې او په تعاون کې کوم خلکو دغه تحریک د پاره حال زلي کړي جیلونه خوړلي وهاله خوړلي کوړې خوړلي په مخ باندې چپېړې خوړلي. رب کریم دغه علماو او دغه عوامو او دغه سیاستدانانو سره د بوټو صاحب چې هغه قیادت کې د فیصله کړې وه داغه په صدارت کې فیصله شوی وه. رب کریم چا د ختم نبوت لپاره قرباني ورکړې که عالم دی او که سیاسي لیډر څوک تیر شوي الله کریم دې په قبر باندې هزارها رحمتونه نازل فرمایي. الله کریم دې درجات نصیب فرمایي. او چې کم قادیانی مرزا قادیانی دا دعوه کړې وه او د هغوی څوک حامیان دي د هغوی څوک ملګري دي د هغوی څوک پیروکار متبعین دي الله کریم دې په خپل قهر باندې او په څپېړه باندې نیستو نابود کړی کې. رب کریم زمونږ دغه حاضري په خپل عظیم دربار کې قبول و منظور فرمایي. او ډېرو خلکو دعاګانې غوښتې دي دا دعا به وکړو رب کریمه د محبوب کریم په دعاګانو کې مونږه لویه برخه نصیب فرمایي. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.